یو طالبو سبق یې ووینو، استاد نه اجازت غوښتو چې صاحب زه وطن ته ځم. هغه بچیا کتابونه دی وې خو لږ ایثار شه چې یو کال عقل زده کړي. هغه زه تر اوسه بې عقله وم، خو کتابونه مې وویلې او دغه عقل هم دی او دا هر شی دی او بس زه ځمه. وې ځه چې را روان شوی دی په یو کلي راغلی دی، په هغې کې شپه وه، څه ګوري چې هلته یو پیر په جومات کې غوا تړلې ده. چې غوا یې تړلې ده، په طالب پیریان راغلي چې بیړه یې غرکشه په جومات کې څنګه غوا تړلې ده. نو په منبر ختلی دی، ویل دا د کافر بچی پیر چې دی د ده مرګ روا دی، د ده بیړه غرکشه په جومات کې غوا تړلې ده. هلته صاحبه د پیر مریدانو او داسې مریدانو چې الله دې امان راکړي. ځکه چې د مونږ په دې ملک کې مونږ ګوره خدای ته کنځلې کوه والله که درته څوک څه ووایي، رسول ته کنځلې کوه والله که درته څوک څه ووایي، خو که د پیر نامه دې بې اودسه واغسته نو مرګ دې ځای دی. تاسو وګورئ پیر دومره اوچت شی دی، دومره اوچت شی دی چې هغه ورځ زمونږ په قومي اسمبلی کې چې حلف اغستی کېده، نو پیر په ګاړه د دې وجې اسمبلی ته رانغی چې دا موجوده وزیر اعظم به زما مرید دی، دا به ټینګېدی نه شي او نه به حلف کولی شي، نه به کیړی پخپو کولی شي. ایو بزرګو اذا کان الغراب دلیل قوم، اذا کان الغراب دلیل قوم سیهدیهم سبیل الهالکین. چې کارغه د قوم رهنمایي، نو د کارغه کار څه دی؟ اذا کان الغراب دلیل قوم سیهدیهم سبیل الهالکین. قوم خپل رهنما کارغه جوړ کی، د کارغه چې کم طرف ته تلل دي قوم بم پاغه طرف روان. نننه خبر ده چې 150 نه زیات وزیران به په مرکز کې زمونږ په دې صوبه کې صوبایي ممبران لګیا دي استعفې ورکوي. ولې؟ وای که د چایس وزارت راته نه ملاویږي نو زه ممبري څه کوم؟ په دې خبرو پوهېږئ؟ دا تاسو چې پاس کړي دي که نه، دوی اوس د پیشو غوندې نورې چیچړې په خوب کې ګوري. دا زمونږ د ملک حال. ملک ته وګوره څومره دی او وزیران به څومره، بیا د دې وزیرانو اخراجات به څومره، د دوی بنگلې، د دوی موټرې، د دوی گاډونه، د دوی پیرادار، د دوی پولیس، د دوی ټیا ډیا. نو ملک به ټول د دوی په خېټو کې واچولی شي، خلق به تباه او برباد کړي. دا ملک ته د وزیرانو ضرورت څه دی؟ شته ورته؟ دې ملک ته د وزیر ضرورت څه دی؟ بې وزیره چلیږي. نو حکومت دې خدای ته وګوري او د خدای هغه لوی ورځې ته دې وګوري چې 50,000 کاله ورځ به چې په دې وزیرانو د دوی خېټې د چرګانو قبرستان دی. په دې وزیرانو دا ملک مه تباه کوه، د ملک بیړه پې مغر کوه. بس ممبران کافي دي که نه؟ کار یې څه دی؟ کړي څه دي تر اوسه پورې؟ نو عرض مې دا و چې دا هغه د وینو الټی دي چې هره ورځ دا ملک کوي. دا هغه د وینو الټی. پرونه خبر دی، تاسو خو ګوګشتوان یې په خبره نه پوهېږئ. پرونه خبر دی بیگم عفیفه ممدوټ د قومي اسمبلی ممبره ده. هغه وایي چې په اسلام کې اډو پرده شته نه، په اسلام کې پرده نشته. د پردې تصور په اسلام کې نشته. اندازه وکړئ اوس هغه ملیانو ته پکار دي چې کوم په سینټ او په شورا کې ناست دي، هغه ملیانو ته پکار دي که نه چې پې راپاسي او ورته وایي چې دا تا څه ویل. اوس غلام غوث هزاروي به داسې ښځې له زه د کم ځای نه پیدا کړم. دې له خو غلام غوث هزاروي پکار و، دې له خو مفتي محمود غوندې پکار و. اوس ووایئ هغې ته که نه چې دا ښځه وایي چې تاسو سره په شورا کې ناسته ده. اول تاسو په ایمان ووایئ چې اور او اوبه یو ځای چلیدی شي؟ اور او اوبه یو ځای وخت تېرولی شي؟ نو ښځه او سړی خو اور او اوبه دي، ښځه او سړی اور او اوبه دي. ورشه د ټلیفون محکمې بیړه تباه شوه چې کله نه جینکۍ پکې کېنودي. زلمي هلکان اپریټران او ځوانې پیغلې جینکۍ په یو سیټ کېنولې دي.
رنگ ورته کېږه 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 چرته ورکوې وایي جی بیزي وم. اوس بیزي ټکی داسې دی چې ته نه ورتلی شي او نه اسچینج کتی شي او نه پته لګولی شي چې دا بیزي بیزي په څه کې وې او د بیزو بچیا په څه کې بیزي وې خو د کاونټرې سره بیزي وې که نه په اسمبلی کې چې ورسره دغه لونډې کېنولې دي دا اسمبلی والا به باس کوي که د دغې کاونټرو په تماشه به وي. نو هغه وایي چې په اسلام کې د پردې تصور نشته. دا جواب ما ته نه دی پکار، دا هغه د اسمبلی او د سینټ ملیانو ته پکار دی چې هغه ورته ووایي چې قرآن کې د پردې تصور خو څه کوي. قرآن وایي چې په ښځه دی د کور هم بار نه وځي بلکې په کور کې دیم په زوره زوره نه ګرځي چې د پڼو आवाज د دیوال ناخوا پردی سړی وانه وري. د دې ملک د ازادۍ دا مطلب دی چې ملک د دومره ازادي دی وشي چې که د ملک ښځې غول په سر تپیم څوک دی ورته خبره نشي کولی. بیا ښځو له اسلام اختیار ورکړی او اسلام د ښځو حق کړی. ټیک ده که نه؟ ښځو له اسلام اختیار ورکړی، حقوق ورکړي دي، مراعات ورکړي دي. عربو به ژوندی په ځمکه خښولې، اسلام د ښځې مرګ حرام کړو. د دنیا به په ښځو مزدورۍ کولې او مړونو به یې خوړې. اوس به ښځه په کور کې ناستی میړه به یې ګټي او دا به یې خوري. تاسو پوه شئ؟ اسلام حقوق ورکړي. پلار مرشه د ښځې وراثت دی. للذکر مثل حظ الانثیین، دوه خویندې به د یو ورور برابر حصه د پلار په مال کې اخلي. اسلام حقوق ورکړي که اسلام دا حق ورکړی دی چې ته زما ښځه نو زما به دا حق اسلام نه دی ورکړی چې ته زما ښځه نو ته به شاملات یې، ته به سره کې هر څه به در باندې تېرېږي. دا حق اسلام نه دی ورکړی. نو عرض مې دا و عزیزانو، بله وګورئ په لاهور کې کوړه دوړ کېږي، ریسونه کېږي، په هغې دا لوی لوی سنډاګان د پاکستان، لوی لوی ساربه ساربه غویان لوی لوی سنډاګان، دا سرمایهدار او د قوم وینې او تیکې خوړو والا دوی ځي او په دې جوارۍ هلته شرطونه لګوي. نننی خبر دی چې په کوړه دوړ باندې رسول الله هم کړی او رسول الله په شرطونه هم لګولي. دا ستا ملک دی چې هر ورځ د وینو الټی کوي، د هغې علاج به څوک کوي؟ که علما چپ پاتې شي نو الساکت عن الحق شیطان اخرس، د حق نه چپ پاتې کېدل دا ګونګی شیطان دی. یو جرم دی ولیدو، یو ګناه دی ولیده او ته چپ پاتې شوې او دې نه وې، ته به په قیامت کې د شاید ګونګي شیطان په صف کې ولاړې. جرم به وایې که بادشاه د زمانې وکي او که خان او نواب وکي، وای بچ دا ګناه ده، مخکې نتیجه به خدای ته سپاري. نو دینه چپ پاتې کېدا عزیزانو دا یوازې د ملا کارم نه دی، ستاسو هم دا فرض دی. ستاسو که په خوله تقریر نشي کولی، په لاس یو سړی نشي نیوی، نو په زړه کې ورسره قطع تعلق خو کولی شي. مړي له مه ورځه، واده له مه ورځه، الیک سلیک ورسره بند کا، دا خو کولی شي. نو دا یوازې د ملا کار نه دی، دا چې څوک وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا د هغه کار. زما عزیزانو عرض دا و چې مونږ وګورئ چې په کوم قهر اخته یو، مونږ په کوم عذاب گرفتار یو. مونږ به د پاکستان د خزانې نه د ابوبکر بیت المال څنګه جوړو؟ څنګه به جوړو؟ زه ملایم، ما سره دا احساس نشته چې دا سړی مړ دی،
خزه کونډه شوه، بچی یتیمان دي، په ځمکه چکونه لګوي، د روټۍ دره کې نه لګي. زه به د دغې مړي روټۍ څنګه خورم؟ زه به د دغه مړي د سقاط پیسو ته څنګه لاس نیسم؟ بچی در په در خاورې په سر شو او زه به د هغه پیسو ته لاس نیسم، ماله به خوند څنګه راغی؟ والله چې لومبۍ ورځ خو پرېږده چې په مړي پسې شلم کال پس د خیرات کړی چې د دې خولې نه مې تېر نشي. تاسو پوه شوئ؟ دا څه درد غواړي، درد غواړي، په زړه کې څه احساس غواړي. نو موږ به د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیت المال څنګه پیدا کوو؟ څنګه به موږ به د جنگ احد د شهیدانو ایثار څنګه پیدا کوو؟ څنګه به 9 کسا په قطار پراته دي، اوبه غواړي، زخمونو نه وینې خورړېږي، اوبه یې راوړې والا وې ما پرېږده دا را سره ملګري ته ورکړه، چې هغه لی وروړې وې ما هم پرېږده دې بل لی ورکړه، چې بل لی وروړې وې ما پرېږده دې بل لی ورکړه، چې هغه لی وروړې وې ما هم پرېږده دې بل، چې 9 پورې رسېده سړی چې رستو یې کته 9 واړه وفات شوي. اوبه کوي داسې؟ اوبه کوي؟ والله که وکوي نه شیخانو کی او نه میاګان دا دغه ته به د چاپلار ټینګ شي. بل ورځ د چا واده ما چاره کا دا سړی خو سودخور او روټۍ ته تللی وې لږی سود مو دې په تندر و خدای راستي چې دا پتونونه و پکې د چرګان او ما وی چې دا زه وایم چې وشرمېدلو نو مالتم پکې که نه په ایمان ویل زه پکې اول یم وی دغې ته ټینګېده ګران دي. داسې به وکړي مجمع مې راوړه او صاحبه دومره بوټی پې د غوښې پرته ده او قورمه پې اچولې ده او صاحب دې خوا کې ورسره زیړې وریجې دي او رالم چې شیخ صاحب دا خو مې تاله راوړه خو دا ګوټ کې ناست دی جومات کې دا لږ زیات وګی دی ته دلته کېده مړه اب بیا دغه لږ ډېر وګی دی بېګانې وګی دی نه ټکې خدا خو بیا کې نو جومات له څه له راغلی هسې په دا ټونګو باندې خدای دوکه کوي. مونږ غرق یو غرق عزیزانو خدای پرسته د سلطان باو خبره وی عدل کرے تو ڈوب ایسا عدل کرے تو ڈوب ایسا فضل کرے تو تر ایسا. اے خدایا کپ قیامت کې د انصاف معامله شروع کړه انصاف شروع نو زبا غرق ځکه چې انصاف دی ته وي چې تاسو کړی او بدل درته ملو مزدوري دې کړی او د هغې عوض درته ملو شي دې ته انصاف وي. نو که د انصاف معامله په قیامت کې شروع شوه خدای په راستی که جنت ته په لاره سړی وګورئ ځکه چې مونږ څه کړي نه دي نو بدل کې به ملاویږي څه. فضل کرے تو تر ایسا فضل یې وکړو نو بیړه بم پار شي. نو دعا کوئ چې خدایا د فضل معامله را سره کوه د فضل د عدل معامله وه بیا به کار خراب شي. نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې دا د ټولو مسلمانانو فرض هلکه دا بند کړئ دا دغه خرابوي لوډ سپیکر دا زمونږ ټولو فرض چې غلط کار وګوري د هغې 3 درجې دي په لاس نیول او بندول په ژبه ورته ویل د لاس او د ژبې وس دې نه و پړه کې ورسره قطع تعلق وکړي. که دا 3 درجې په تاسو کې نه وې د پیغمبر د سنتو خلاف د خدای د تبلیغ خلاف مسلمان کامل به پاتې نشي. پیغمبر نه تپوس شو چې یا رسول الله کوم مسلمان ښه مسلمان دی؟ پیغمبر فرمایل چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان هغه سړی دی چې د هغه د ژبې نه
او داغه د لاس نه بل مسلمان ته ضرر ونه رسي. نن زمونږ جبې او لاسونه لړمان نه دي، زمونږ جبې او زمونږ لاسونه لړمان. نو عزیزانو عرض مې دا او د ملک په حال سوچ وکړئ. ما هیڅ کار نشته وزارتونو سره، هیڅ کار. سوال د ملک دی، سوال د ملک دی. ملک ته دې وګوره، دوه عذابه دې په سر ولاړ. نن خو تاسو وایي که نه چې نه خیر خیریت هلکه دغه نه څوک راغلي لوړ او تورخم کې سال خیر خیریت لاره تلې راتلې ها زه خیر خیریت راځه. دغه چې چلو په کویټه کې بزرګانو ووی چې خیال کوئ ګوره ان قریب د خدای په عظیم لپیټ کې براشه. نه را خیر نه باران شته نه اوري شته خیر خیریت خو چې غړمبا شوه هاي هوی وای کو لاړو بچی زور اوس به څه لاړی بیړم غرقه شوه. دغسې حال طوفان نوح کې کشته یې ولې جوړې؟ دا کشته یې جوړه من قریب طوفان راتلو والا دی، تبا کېږي. راځه مړه لکه دا اوس دلته ګورې د پاکستان کې دا د شاخه تاخه زامن چې دا چې په لاره روان یې اوار ګډېږي، خولې هم ګډېږي، سترګې هم ګډېږي، خپې هم ګډېږي، چینګې خولې به هم نیولي. راځه مړه. بیا د کابلۍ نه بار یو سړی دی بایسکوپونه یې ډېر دي. هغه هم یو ورځ وویل چې یاره بې نظام مصطفی نه کار نه کېږي. روژه وه سګرټ یې لاس کې و وی چې نظام مصطفی چې دغسې سړی چې ګورئ نو تاسو سره دا ټیپونه شته دا شرمېدلی ټکی ورته وړاندې کوئ. ای شرمېدلیا ای تا خدای په تخته وشرموه چې په جنازه کې اغستی دا دستونه دې بیږي او څوک د جنازې ته نشي لاندې کېدی چې هلته نه برلار دی د دستونه. ای شرمېدلیا لاس کې د سګرټ دی، د روژې میاشت ده او نظام مصطفی نه بغیر بل کار نه کوي. دغه شرمېدلی قوم. تاسو سوچ وکړئ دا مونږ چې لږ ډېر داسې ښه یو د بدې ورځې تاسو دا شیخان میخان یې که نه په ایمان درته وسم نشته. تاسو پوه شوئ دلته مونږ سره د بالا ماڼۍ کې داسې وو چې هندوانو سره به بوجۍ وچټول، د هندوانو لوښي به وي هغې سره چې اوس پیسې او دولت راغلی داسې پنجو په سر رواني چې کور کې واده په پیټو شراب په کسکلی کې په دې کلي کې داسې داسې چې رواني ماله چې په مخ راشي زر سر ټیټ کړي او ټوپۍ داسې وروسته. زه ورته وایم زه تا پېژنم د ګډۍ بچ د هغه قوم دی. ستا پلار نیکه ماته معلوم، تاسو هغه نه یې. زه چې کوم سړی وګورم مومندانو ته مې هغه ورځ وایي مومندانو ته مالس داسې د پنجو په سر ګرځي او کرکولی دې پیدا کړې ده. ته هغه نه یې چې هغه په ملا به دې دوه باره لرګي و په کوڅو کې به دې چغې والي. هغه نه اپریدو ته مې وایي زه خپله اپریدی یم. ته هغه نه چې مولای به دې خرم په کونه کې وویلو هغې مولای نه به دې چکم کول. اوس معتبر شو. تاسو پوه شئ عرض دا و خپل حیثیت وګورئ. په دې بالا ماڼۍ کې اپریدي اوسېږي بالا ماڼۍ او چې دلته کړت پړت وکړي زه ورته زر د وطن نقشه وښیم. دغه رسته وګوره درېوالو ته مې وویل داسې غر ته مې اشاره وکړه هلته ضیاءالدین نامه یې ده زمونږ نیا نیکونه پلار دا به په هغې کې ډېره و لرګي به یې راغوڅول بیا خرڅول او ګوړی او چای چیني بیا چې دی په ښار کې پې اخېسته. ورته داسې وایم چې هغه ضیاءالدین وګورئ دا مې هېر شو زر سرونه ټیټ رستزان ته وګورئ. محمود غزنوي سړي واستول چې ماله یو غلام والی. سړي منډۍ ته لاړه نو یو مری ولاړو ایاز نامه یې وه. ایاز پرتوګ نه دا پنسې شلېدلې وې او دا بډه یې پاتې وه. کمیس نه یې لستوڼي شلېدلي وو پاستانه پوندې سولېدلې وې پنجې پاتې وې. آی واغستو چې راوستو وې صاحب دا مری یم ډېر خوښ شو. وې ښه ده څه ورځې چې تېرې شو محمود غزنوي چې د ایاز ناز و ادا ته ګوري د هغه خدمت ته ګوري محمود غزنوي په ځان مین کو چې مین یې کو واډر یې کو چې ورشئ اعلی لباس ور واغوندوئ او صفای کوي او راوستو ځان سره په تخت کېنو. ایاز هغه جامې چې په کومو جامو کې دی په منډۍ کې خرڅېدو آی په صادر
رومال کې وتړلې او په بکس کې کېښوي او کله په ورته واچولو چابي جیب کې واچو. څه زمانه چې تیره شوه نو شیطانانو شکایتو کو محمود غزنوی ته چې صاحب د آیاس چې دی ستا د بادشاہ لال او جواهرات پټ کړي دي او ورځ دی او د هغې تماشه کوي. بکس کولو کې وی ګوري بیا یې بند. بادشاهان خو د غوږونو ډېر کچی راوی غوښته وی ایازه ما تا سره کومې مهربانۍ کړي دي او تا د بادشاہ لال او جواهرات په بکس کې پټ کړي دي او هر سهار یې ګورې. هغه ورته چابي راوویسته وی بادشاہ سلامت دا چابي او دا بکس شوق مې دی چې په خپل لاس مبارکې کولاو کې او دا بکس وګورې. وی چې راځه. چابي واغسته چې بکس یې کولاو کو چې پکې ګوري هغه ټوپی چې باتای ته وتی وي هغه کمیس چې لستوڼي او لمنې نه وي هغه پرتوک چې پنسې نه وي هغه کېړی چې پوندې نه وي دا پکې پراته چې داسې بادشاه ورته وکتې وی دا ولې وی صاحب دا هغه جامې دي چې په دې جامو کې زه په منډۍ کې خرڅېدم او دا جامې مې اغوستې. اوس چې تاله رالم نو په شاهي تخت او شاهي لباس نو چې سار را پاسم او دا شاهي لباس واغوندم او په شاهي تخت کې ناستو ته روان شم نو زر دا بکس لرې کم او ورته وګورم چې ایازه اسې نه چې د بادشاه په تخت ناستې چرته غرور در کې رانشي ته هغه ایاز وي چې یو ورځې په دې جامو کې په منډۍ کې خرڅېدې او غلام وي که نن دې ورځې ته خدای راوستې نو سبا دې بیا هم د دې ورځې نه دې ته خدای راوستې نو دا دې دپاره کوم چې چرته غرور را کې رانشي. الله محمود غزنوي د ټول سلطنت کنجیانې ورته حواله کړې چې تا نه زیات د اصیل بچی به بل څوک پیدا شي. عزیزانو اصیل سړی چې وي چې هر څومره لرې لاړ شي هغه نه خپل ځان نه هېري. نن تاسو وګورئ په پاکستان کې د ګناهونو د برکته دولت چې چا سره راغلی دی د هغې کورونه د شرابو ډیپوان دي د هغې کورونه د ډمو ډیپوان دي د هغې کورونه د زنا ډیپوان دي د هغې کورونه د ګډېدو ډیپوان دي د هغې په ودونو کې په منونو شراب څکلی کی ځکه چې دولت او پیسې ورسره راغلې. یو پیسې رالې سترګې په هوا شوې خو چې پیسې ترې لاړې زیړی مرض یې شو دومره شنه خېټه یې نیولې وه زه په لاره تېرېدم ورته ودرېدم سال دی وی بس د خوب لیده و مولانا صاحب پوه نه شو مال د خوب لیده نه و بچیا ما تا ته یو ټکی کړی چې ما اورېدلي چې تا په لاهور کې ډمې ساتلي دي او دې ځای نه وله خرچونه لېږي او په ګاونډ کې در سره خلک د لوږې مړه کېږي هغې لانه نه ورکې. نوړه مې خوشحال شو چې په دې حال کې مې ولیدې. خدای امتحان دپاره دولت در کړی زنا او شرابو لی نه و در کړی. قرآن کې راځي فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. څوک چې ما هیر کی نو فتحنا عليهم ابواب كل شيء دا هر قسم نعمت دروازې په ور پرانیزم. ما هیر کی او زه په د نعمتونو دروازې ور پرانیزم تر کومه پورې حتی اذا فرحوا بما اوتوا تر هغې پورې چې دی پکې خور نه نوځي په دې مزو کې بخت شي نو زه څه چالو کم اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. ناګهانه راونیسم او چې راونیسم بیا چغې وایي وریانې چې خدایه دا څه و څه راوش. نو زما عزیزانو غاوره نه شئ په دې چې نن ښه کور خدای در کړی دی جایګیرې در کړی دی دولت او پیسې منټ کې به در نه لاړ شي او د دوهای ملنګ یا به ورته ګورې فالج به دې ووایي خوله به دې کږه شي سترګې به دې کږې شي تشې متیازې او ډکې به دې په لینګو بیږي دغه جایداد او جایګیر ته به ګورې ښځه او لوڼې او زامن به در پورې تنګي چې خدایه دا مرداره تیکه به کله د دې کور نه وځي. داسې ده که نه ده؟ نو غاوره کېږه په هیڅ شي
غرور صرف د خدای د شان سره خای، زور او قوت داغه د شان سره خای چې داغه نه څوک مقابله کولای شي، نه پکې تغییر راځي نه پکې زوال راځي. زاو تب څیو زمونږ به غرور څي، زمونږ به زور څي، زمونږ به قوت څي. نو زما عزیزانو عرض مې داو چې خپل حیثیت هیروي. ما نن زګورم په دې پیښور کې آس پاس چې نن نشل کاله مخکې مم کتلیو او نن هم ګورم، نن خبرم بدلی دي. خبرې دغه د هندوانو برتنمان چې و ما ته وی چې ملا صاحب څنګه مال خیمه خا نور خی مال ته څنګه ول بس خیمه نو مال هغه بټای کې دی هغه فرمې مرمیشته چې بټو کې به دي خختیا چولې کلا لري کړی دي وچو ما هغه فرمې مرمې در سره دی خختو کې چې تپیرې وي او بټای کې به دي خختیا چول بس غلی روان شو. تاسو دوا په کار دانو زما جبه کې لړم ناشته والله کدوی پرېدم تاسو ارتیر اجي سیب شوي وزرک شوي دغه چې پیسې در سره راغلي. کور دې د رنگین ټي وي ډي پدې، کور دې د ډمتوب او د وی سي ار ډي پدې، دا لاسکه د جمعې په ورځ وی سي ارونه پترخ کې ګرځي او چې وی ګوره تسبیح به هم په لاس کې وته کور دې د میردین جمعات شاه دا خدای پورې ټوکې والے کې خزه د شپه ورځ د پردو سنداګانو تماشو ته کېنولې ده او ته تسبیح اړې په ټي وي څه شي خدای پراسته که په پاکستان کې ایس تغییر راغلی، نه پکې اسلام راغلی، نه پکې دین راغلی، نه پکې مذهب راغلی، دا د اسلام او د دین نامه دا داسې شی دی، داسې شی دی لکه دیګرام یو مارغه دی. دیګرام څه نامه ده؟ دیګرام یو مارغه دی، هغه ته قرآن یاد دی، قرآن ورته یاد دی. نو په ونه کې ناستی او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ريب. دا مارغان ولا راشي چې دا لاته چل دی مارغه دا داسې ښه کلام وای نو ورته گیر چا پیر ناستی نو چې دا قرآن اوري نو بیهوش شي، چې بیهوش شي داسې په یو نری سترګه ورته وګوري چې کم یو پکې غاټ دی او چې وګوري چې ښه سورب مارغه پکې غلط په ورټوب ویني سی او یې خوري. بیا بلې ونې ته لاړ شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ونظمنا نور مارغان ورته راشي. نو هر قاری چې بې عمله قرآن لولي، هر قاری چې بې عمله قرآن لولي د په مثل دیګرام قرآن دام دی. هر قاری چې بې عمله قرآن لولي د په مثل دیګرام قرآن دام دی. د دیګرام مارغه دی او قرآن لکه خکاری چې دام غړولې د مارغانو نیو د پاره، نو دغه سه دیګرام قرآن دام کړي د مارغانو نی. نو اسلام او دین او مذهب پاکستان دام کړی دی ستاسو زمانی وو د پاره او ستاسو زما د دوکا کولو د پاره. نو عزیزانو دا خبره ما تیره جمعه کړې و چې نن زور او قوت مونږ سره نشته، زور او قوت حکومت وقت سره دی. دا ایمان دی چې په ملک کې د دین خلاف څه وایو به خطرات ملک سره چې کوم ملحق دي وایو به نتیجه به خدای ته سپارو. دو عذابه ستا په دې ملک ولاړ دي، یو د هندو عذاب او یو د روس عذاب. غافل کېږئ ما والله که د هندوم دا ایمان دی چې پاکستان دی بیا هندوستان نشي، او والله که د روسم دا ایمان دی چې د پاکستان د لامانه بچ څنګه پاتې شي. په دې خبره پوهېږئ؟ بله خبره ده چې الله دې وس نه ورکوي، خدای دې توفیق نه ورکوي، لیکن عذاب دې په سر ولاړ دی. خدای ته که رجوع نشوې نو د تیښتې لار به دې نه ولاړ هغه خلک اوئی نو غزنوی میں مزا رہا نو خم ہے زلف ایاز میں، نو غزنوی میں مزا رہا نو خم ہے زلف ایاز میں،
न वो हुस्न में रही शोखियां, न वो इश्क में रही गर्मियां। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान न हो तो जहान न हो। गुल गए गुलशन गए, अच्छे अच्छे मर गए, लल्लू बठेरे रह गए। अच्छे अच्छे मर गए, कद्दू करेले रह गए। मुंग कदवानो करेलो तपाती शी खुदाए परस्ते च दा खलक गोरम कना अरियान पे खबर न पुईगी बल कसम पे खुदे दे च दसे पे गौर वरते वगोरे च या अल्लाह नो द पूरे दिन द बनी आदम सर तड़ले दे द पूरे द बनी आदम द पूरे द खर सर पकार खबर न पुईगी बल सड़े आगा दे च पे इशारात पुईश द स्तरगो पे इशारो पुईश हरकत सकनात न मालूम की सड़े आगा दे तकरीर वरते उ न पुईगी। यो सड़े रा गया 13 वर्षों की जी वादे दे तकरीर दे फलान मां और तेज दास चल दे जैसे वदुन मदुन तर्जमा ना हो वे नो खार दे माल तस्ताकली के 200 वदुन तजने तले कदे ललार वेल खार दे का हुई सवे सब पे रा पास दा सड़े माल काका खदास चल दे मां हुई च तब बनी आदम नो जखर सरा रो वादे तजम ना दा सड़ी तो खबर न पईगी बिल्कुल। नो अजीजानो दा अकल ट्रेनिंग स्कूल पकार दे जमुन अद तारीफ किस्सा में दर तकोला चाहे पीर मुरीदान तेरा पास से मर्ग ले वालों का खूने पेट्रोल मात कर वापस लाड़ो उस्ताद तवेदा किताबू न देवाला वे बोले वे हक में हुए होगा खूने राला मात कर पीर पर जुमात के वा तड़ ले अगर वे मां चदर तवेलू चिकिना यो काल अकल मजदका केना बे इख्तियूजा चदा अकल ट्रेनिंग वाला वकल च उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन केना च अकल दे कामिल काल पस च अकल सर तरागे च तकरीर बके संगा तबलीग बके संगा वापस बिया पाकली रागे गवा जुमात के वलाड़ दे पे मिंबर खतवे रो राटोल शई बेगा में खूब कता दास्ता सुपीर सेब च दे दपदी गिरा के दास या सर दे च दे वेख्त चा सरई टोल उमर बजवंदे मुरीदान पे वर टोप को च हजरत वेख्तरा को आदे पीर गिरा बमदा से जमा गोंदे रंगाए वा स्पका गिरा बवा यौला वेख्तवर का बल्ला यौला बल्ला यौला वेख्तलक पाती शो मुरीदान डेर पाती शो पे वर टोप कड़ी दी न रागा दे च दे पीर न गिरा राशु कई पची मुरीदान ते पासे दे पीर चिंगा फलानी वाले वा मड़ो तालिब चौकता ओ तख्ते दो लाड़ो का उस्ताद तवेल 10 चलो शो वेल बचिया मां च दर तवेल च अकल zdaka च सड़े मड़म शी उस्ता पता मोने लगी तो खबर पोएगी नाजिजानो अकल सरा मुंग डजी कड़ी अकल सरा मुंग डजी कड़ी अकल च मुंग की राजी नो क़यामत भई बहरहाल अगा वाक़े दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिया पातिशवा इंशाअल्लाह अल अजीज बली जुमे तबशी यो मसला पे खदा अजीजान दा पास छत जमुंग दी जुमात चले 13 वर्षों किम यो बास चढ़ले शो दी जुमात मुताल्लिक खु ब्याज सवजना गलश दे पास छत के पास बीमुना दी आगा बीमुना खोड़ले शिवी दी और दी खतरनाक पास पे नास्ती डेरा लोया दुनिया बलदा चे उस ओढ़े रागे दा पास खलक दे आड़ पर शकाल की चीज तकरीर न कोम ब्या हम ग्राना दा का कोमा दा खलक बद अनवर तटिंगी की संग ख्याल हम रागे इरादम दा उकड़ा चे दा जुमात ना दा छत लरी को दा देवालू से कमजोरी दा लरी को और दे बांधे बल छत वाचो बल छत द पास अब्बला कमरा पे वाचो जमाना खो न गर्जे दिखीगी और च दगा खुलरा पूरी नो दगा गठान गठान में टोल बर खिलाफ हम दी न वर्ता वेलेशम तासु दी जुमात की और बल यो टके दर तकोमा चे तासुवाई च दे इलाके खलक दलता खानान नवाबान वगैरह वगैरह का ना नो यो तालिब रागे उस्ताद ते हुए अकल को बलक दर के रागे मां पर खबर पोए गई यो तालिब रागे उस्ताद ते हुई चीजी नन ख्वापलानी कोरम वजीफा रा नकड़ा वर्तवे ची बचिया दा कोरम पर कंडर हिसाब का कंडर पे नहीं चाबा
ودا نو جماعت جوړولو نه د علاقې کې نه تحمل شتا او نه کولش. دا خلق یې د جماعت ته چې کم د جمعې مونږ ته راځي یا نن مانځنه رستو ما سره وګورئ صلاح ورته وکړي څه کمیټي ورته جوړول پکار دی یا انده جمعې ته مانځنه رستو سوچ موچ په وکړي کم په صلاح رااله او مانځنه رستو به په انده جمعې ته خبرې وکړو دې باندې کم از کم مستری تم خودلو لک یو نیم لک روپۍ په لګي لک یو نیم لک روپۍ په لګي چې مونږ سره سره 10 شپېته 8000 روپۍ هم لاس کې راشي نو بس ګړز ورکوما نور به بیا په خپل خدای ورته اسباب جوړي او راولي به خیال هم راغی کینی ما سره د دې پاس خلکو ناس ته ډیر زیات فکرې به حد ډیر ځکه چې دین ورته ټینګې د ډیر ګران نو الله دې وکي چې دا جمعات ډیر خشان سره جوړ شي. عزیزانو خو مغه دې چې خدای له دې ورکړو امانت دې کړ کم دې چې پرېخ و دا به د زامنی او کنجرتوبي او دمتوبي او دوزخ ته به دا دولت در پسې روان یو چې د خپل مخ کې جماعت جوړ کو کوڅه دې جوړ کړه پل دې جوړ کو خوار غریب اوړه جمع دې ولا برابر ک خ دولت هم دغه دې واخر دا نارام خوار بېمانه د مسلمانانو تیکو خړو والا د دې منځونه منځ کوي او مانځنه بعد چاړه ور سره د انسانیت قصابم دی منظم کوي. تاسو ورشه د مازیګر کې کپنی باغ کې وګورئ بربند خزیم راوستي او صاحب حالت چې ګوري رومال به په سر تړي دی په مانځم ودري خزو ته نور ګوري دی په منځ د منځ دی او نمازا تیرا سیاپا کرن تیروزا تے نوروے نمازا تیرا سیاپا کرن تیروزا تے نوروے حلال حرام دی تمیز نہیں کی تی روزہ کی کرو ہوئے وہ دغا منزونہ دستاویرو کی او دا روجہ دے ڈیرا ڈیرا پتا باندی اجاڑی حلال حرام دی تمیز نہیں کی تی روزہ کی کرو ہوئے حلال او د حرام او تمیز در کی نشته ستارو جبت څنګه زما عزیزانو نور ټوله خبرې پرې ده صرف په دې خپل ژوندۍ لک سوچ وکړئ تاسو وګورئ چې کوم سړی باندې د 500 حکم شوی او پانسی ګاټ کې پروتي داغه خپلوانو سه حال جوړ کړي دا حال خو تاسو وایي وایي په خبره په یو سړی د 500 حکم شوی دی پانسی ګاټ کې پروت دی داغه خپلوانو سه حال جوړ کړي شپه ورځ په ځان یو کړي کله چاله منډي کله چاله منډي کله چاله منډي کله چاله منډي چې دا سړی بچ د دنیا ژوند لپاره. عزیزانو مونږ عمرې پانسی ګاټ کې پراته یو عمرې په مونږ باندې د جهنم د 500 حکم شوی دی نم خپلوانو منډي کړي چې دا سړی تبا کیږي عمرې به پانسی شي او نه ما سره فکر شي جهنم عمرې پانسی ګاټ دی الله دې ته وساتي او داسې پانسی ګاټ دی چې کومې ملایکې په مقرري سردار کونین فرمایي داغي د خله او د سپېګمو نه د اور لمبي وي هغه ملائکو ته قران کې زبانیه ملائکې وایي سندع الزبانیه چې راځي دا هغه ملائکې دي چې جهنم تازه کوي او د خله او د سپېګمو نه د اور لمبي وي نو د عمرې 500 د پاره نه مونږ خپل سره غم شتا نه دوستانو سره شتا نه چا سره شتا او دوستان څه دي په دې زمانہ کې دوست سي او دې زمانہ کې دوست دې چرتا دا دوست ته چې نه جوړ شمو راشرا توراته چې څنګه ته خیمه بیا رستنو ګوري تختی دا دوستان بیمار دلته دینو هغه نمونږ یو آشنا دی هغه به ډېر وي چې دا معیار دی دا معیار دی دا معیار دی نو نن سهار مې ورته وی ما چې هلکه یار خو د هسپتال کې پروت دی ډېر سخت بیمار دی او دا ما ته تللی هم تپوس له مال نور وی بس تپوس مې وکړ عالم نه نور څه پکې
माल फूल खिलाएंगे lahad में जिनसे ये उम्मीद थी, फूल खिलाएंगे lahad में जिनसे ये उम्मीद थी, वो भी पत्थर रख गए सीने पे आज मरने के बाद। अगर दोस्तान چې ما زمرشم دوی خو به ماته د ګلونو صادرې وغوړی په قبر کې، ناغیم زما په سینه خاورې او کاڼي راواچ. دا دوستان دوست بیمار پروت دی او شپه دې ورسره ونه کړه په هسپتال، ورسره کې نه ناستې، لواڼی غوا خو ورالې او سینګې زمونږ د بالا مڼه کې دا سینګې والا ډېر زیات دي. سینګې دا د بیزو د ذاته دي. بیزو چې زخمی شي بیزو نو دا نوري بیزوګانې تپوس له وای هغه ورځ به مو ګورم نو چې دا ری ماشین ته می سړی ور سملولي او دا سرونه پری کی. 8 کروڑه پاکستان دی چې 2 کروڑه جټکه شوی نه او تاسو د 6 کروڑه ژوند خو کتو نو په دا مخ می توک 2 کروڑه جټکا. تاسو په بازارونو کې ګرځي خپه نشئ ځکه مونږ هم دسیو. هر سړی ته چې ګورې نو ته به والله د سرم د پرې کولو هر ولاره چې رواني کنه چې روان څنګه دی والله یو دام دی. ګنډېرو لفافه به لاس کې نیولې خوله بهر تار تکئ غاټ سنډا جاموس به ته او دام دی او 10 به مات کړی پرتب کې به لاس منډلې او 10 بوچی په لار برونه به یو دام دی. د سړی ځامن ورک شو په لار چې رواني ته به چې خره روان دي زناور روان دي او د خدای بنده نم پلار اتله د سړی توب دي، نم خبره د سړی توب دي، نم کردار د سړی توب. تاسو د محمد رسول الله د کارخانه سیمپل یې تاسو ته پته ده چې د کارخانه سیمپل ډېر اعلی جوړ کړل شوی، ډېر اعلی. ځکه چې سیمپل خراب نو ټوله کارخانه ریجیکټ شي. دا کارخانه مال څوک نه، مونږ د رسول الله د کارخانه سیمپلی چې غیر دین والا راشي او مونږ ته وګوري چې زه مسلمانې کوم چې زمونږ هغه خبره ووري چې په لار رواني پلانیا عدلا دا د دوی سرونه د پرې کولو نه دي. لا چې پر ریړه کې ناستي ریړه کې ناستي هغه وخت کې به م نه لیدلي. زما زیدانو عرض داو چې سوچ وکئ چې مونږ یو څه کوو څه مونږ له کول څه پکار. دا دومره لوی مقام ته انبیا ولې رسېدلي؟ ځکه چې هر ابتلا او امتحان د الله بچ راغی نو غاړه بسته به ورته ولاړ. هر ابتلا بچ ابراهیم علیه السلام بیبي ورته ویل زر کوه چې دیري ونه شي ځکه چې خدای به ناراض شي. وی ښه ده نو بیبي داسې وکړه بجلی لاړه نه تاسو هم روان یې د ځان غم کوئ د ځان. بجلی لاړه چغو ته ګوره گھر گھر تک بجلی پہنچا دی جائے گی. گڑ گڑ تک گڑ گڑ تک د شپې نه د غرمې نه جمعه نه پیژني سهار مونځ نه پیژني غړاپ غړوب یې جوړ کړی دی. دا ستا د ملک حال. بیا بلونو ته وګوره خرچو ته وګوره او کرتوت ته د آسماني افت راغلی. د دوی ګنام نه ده آسماني افت نه ګیری. که تاسو په خپل زندګۍ سوچ نکړو خدای ته رجوع نشوي خدای سره رابطه او تعلق پیدا نکو آسماني افت لاندې براشي. نن ستا د ملک د اخباراتو غټي غټي سرخۍ دي. نن چې د روس فوج تورخم ته راورسېدو او نگرانی د روس فوج کوي. که مونږ کې اتفاق نه و یو نشو د ملک دفاع کمزورې وه زمونږ انجام به څه